رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل خالف اليهود والنصارى، د يهود او د نصارو همیشه مخالفت کوي. يهوديانو کې دا عملو چې دی بګيري وهلې، نو موږ ته حکم وشو اوفر اللحى، ګيري خپل غټه کې. يهوديانو کې دا عملو چې دی با غټ غټ بریتان پر غسل کونډه کونډه، نو موږ ته حکم وشو وحف الشوارع، بریتان اخره. د يهودو مخالفت ته کنه راشه وګوره کونډه بریتان هم پرې غوستي ګیریم خرولې پچا باندې رد نه کوم غوړې دا څوک نه وایي چې ماته یې ګوته نیولې ده، صرف د اصلاح په نیت باندې وایم چې د ناپوهۍ په وجه لګیا دی ته په دې ګناه کې مبتلا یې. تعالی چې الله سمجھ درکړي کنه ته به هېڅکله داسې ونه کې. د تمامو انبیاو متفق علیه سنت، تمامو انبیاو خپلې ګیره پرې غوستې وه. تمام صحابه څوک ته ثابت کې چې یو پیغمبر ګیره وهلې ده، څوک ته ثابت کې چې یو صحابي یو امام ګیره وهلې ده. او الله فرمایي ما څه فرشته پیدا کړی دي هغوی د قیامت د ورځې پورې دا عبادت کوي او دا الفاظ وایي زینوا الرجال باللحى، چې ما سړی په ګیرو ښایسته کړی دي. ګیري د سړو زینت دی، د سړي د سړیتوب علامت دی. پته لګي چې سړی دی او ښځې مې په ویښتو ښایسته کړي دي. نو الټا سیسټم زموږ نظام بالکل الټا روان دی. او تاریخ لیکلی دی چې دا د ګیرو والو دا عذاب کم وخت نه شروع شوی دی. د حضرت لوط علیه السلام چې کم قوم قوم لوط هغوی امرت پرست وو، د هلکانو مسلې په دې کې زیاتې وې. د ښځو په نسبت به هلکانو ته ترجیح ورکوله، نو هغوی به هلکانو ته ترجیح ورکوله په دغه وجه چې هغوی به ګیرې خرولې. نبی علیه السلام وفرمایل چې قوم لوط باندې 4 قسمه عذابونه پرله پسې راغلي. یو عذاب لا ختم نو بل عذاب، بل ختم نو بل عذاب، بل ختم نو بل عذاب، 4 قسمه عذاب. وی دا د لسو ګناهونو په وجه باندې. نمبر 1 دی کې لواطت د الکانو مسلې به پکې، د ښځو په نسبت الکانو ته ترجیح. نمبر 2 دی به شراب ډېر عام څکل. نمبر 3 دی به ګیرې خرولې. اور نمبر 4 دی کې او غټ غټ بریتان به پرې غوستل د بدماشانو په شان. نو تاسو غور وکړئ جی زمونږ په دې امت مسلمه کې شراب عام دي، خرید فروخت عام دی، لواطت مسئلے عام دي، ګیرې خرول عام دي، بریتان اوږده اوږده د بدماشانو په شان پرې غوستل عام دي. نو ولې الله جل شانه به موږ عذاب نشي راوستی؟ خدا د دوانو جهانو سردار شفقت دا و چې دعا یې کړې وه چې الله زما په امت باندې داسې عذاب مه راولې چې چټیل ختم شي او هلاک شي. دا دعا قبوله شوې وه. کو دغه دعا نه وه ګورې زمونږ نوم او نشان به پاتې نه دی. دومره د ګناهونو په دلدل کې ډوب پراته یو او په ځان غوږونه راچولي دي چې لکه مونږ نه پوهېږو. هر سړی ماشاءالله دومره پوهېږي که نه، بعض اوقات مونږ نه په مجلس کې خلک یو مسلې تپوس وکړي نو مونږ چې کله سا اخلو نو بل چا عامي والا جواب ورکړي، دومره پوهېږي. بعض اوقات مونږ ته یو مسله معلومه نه عامي والا جواب ورکړي، دومره خلک پوهېږي. الحمدلله دینی مدارس زیات دي، علما زیات دي، بیانات زیات دي، مسلې زیاتې دي، هر څه زیات دي. خو چې خبره د عمل میدان ته راله نو په هر کې اول مونږ پاتې یو بیا تاسو پاتې. علماء لیکلي دا ګیره وهل دی دا یو ګناه نه ده، د اصلاح په طور ته وایي. څوک دا ونه وایي چې ماته یې ګوته نیولې ده، دا یو ګناه نه ده. نمبر 1 یو د احکامات الهیه او د نبی علیہ السلام د حکم مخالفت یو ګناه ده شو. دویم د ګناه دپاره مستقل وخت وباسو نه یې لزو، د ګناه دپاره وخت پوښتل دا مستقل دویمه ګناه. دریم
د ګناه دپاره د خپل جیب حلال مال خرج کوو، دا درېیمه ګناه. څلورمه دا زه چې کله ګیره خروم نو زما په وجه باندې نه یم په ګناه کې اخته، هغې راله خروي. پنځمه ګناه چې ستا په وجه باندې هغه هم په ګناه کې اخته او بیا چې هغه کم اجرت اخلي، پیسې اخلي، نو لینے والا اور دینے والا دواړه په ګناه کې اخته. علماء لیکلي دی یو انسان ګناه کوي او په ګناه باندې فخر کوي چې نن خو مې ډېر زبردست کار کړی، نو ده باندې د کفر اندېښه ده. د کفر ته نږدې کېږي. په ګناه باندې فخر کولو سره انسان کفر ته نږدې کېږي. نو د الله د رضا لپاره به چې کم ته رب ذوالجلال د انسان زینت ویلې ده ښکلې پرېږدی، عمل کې راولئ. د یهودو مخالفت په بدخې کې ډاکټرانو لیکلي دي، بعضو ډاکټرانو تحقیق کړی دی، کم سړی چې بدیزې بلیډ راکاږي دا به مردانه کمزوري وي، نامرد به وي. دا بعضو ډاکټرانو دا لیکلي څوک چې بدیزې بلیډ راکاږي د ده به د سترګو نظر او د سترګو چې کم هغه رګونه دی به کمزوري، د ده حافظه به کمزوري کېږي. وایي یو سنت کې د نبی علیه السلام د دنیا او د آخرت فایدې دي، نو په دې باندې عمل وکړو. دکه شان علماو لیکلي دي چې کله انسان د زیرناف او د طرفونو ویښته غټ شي نو د نبی علیه السلام عادت مبارک ده، نوکان پکې هم شامل دي چې